چټان صاحب ویل کېږي چې تاسو دلته هغه روانوار له هم پناه ورکړې وه او اوس چې دی نو بیا په سوشل میډیا دغه خبرې روانې دي چې محسن داوړ هم چې دی نو د راوستی و دلته او بیا د هغه دپاره چې دی نو دوی دا ټول چال لوبولی و د هغه د جماعت اسلامي د بدنامۍ دپاره. نو تاسو دې خبرو هغه تصدیق کوئ که تردید کوئ څومره پورې دې کې حقیقت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وحید خان تر څو پورې چې د روانوار د پناه تعلق دی نو زما په خیال باندې روانوار ته زما د پناه ضرورت نه و. روانوار هغه عمره مضبوط سړی دی چې په 400 قتلونو الزام دی پې، خو کله چې هغه گرفتار کړو نو ګوره نواز شریف جیل ته لیږي، زرداری جیل ته لیږي، شهباز شریف جیل ته لیږي. این خواتین دي. مریم نواز چې کوم دی دا یو زنانه ده، د 400 قتلونو الزام هم پې نشته، خو هغه سیده جیل ته لیږي. خو کله چې روانوار گرفتاریږي نو هغه له د هغه کور چې کوم دی هغه سب جیل مقرروي. دا مراعات په دې ملک زما په یادو باندې صرف 2 کسانو ته ورکړلی شوي چې یو روانوار ته ورکړلی شوي دي او یو دا مراعات چې کوم دی نو مشرف ته ورکړلی شوي دي. بله خبره ده چې تاسو ته به یاد چې په کومو ورځو کې چې روانوار مفرور و، د سپریم کورټ چیف جسټس باقاعده هغه ته درخواست کوو چې ګوره زه موږ تاسو ته هېڅ هم درته نه وایو، خو ته صرف راشه او په دې عدالت کې حاضري وکړه. او بیا چې عدالت د هغه په کوم شان شوکت سره په عدالت کې هغه پیش شو، هغه ګیټ د هغه دپاره نه، هغه مخصوص ګیټ د هغه دپاره نه کولاو شو چې هغه نه د ملک د وزیر اعظم دپاره نه د اوسه پورې کولاو شوی دی، هغه نه د ملک د صدر دپاره نه کولاو شوی دی، بلکې زما د یادو یو څو آرمي چیف هم چې کوم دي نو هغه په هغه اصغر خان کیس کې عدالت ته راغلي، خو چېرته د هغو دپاره هم دغه ګیټ نه دی کولاو شوی کوم چې د روانوار دپاره نه. نو داسې مضبوط سړی به زما په کور کې څه پناه اخلي؟ او که روانوار پر اسکو راته د گرفتارۍ نه زما په کور کې پناه اخیستله نو زما په کور کې خو د لیوي زهلکار چې په کومو ورځو کې د روانوار قصه شوې وه نو په هغه وخت کې زما په کور کې به 15 لیویز اهلکار چې کوم دي هغوی ډیوټي ورکوله. نو د هغوی په موجودګۍ کې دا څنګه د قانون نه بچ کېدی شو؟ نو دا خبره یو بچکانه غونته کې د دې زه تا اوس مجبوره کړم راته دې وویل ګندې د دې خبرې زه جواب هم نه کوم، ځکه چې هغه سړی په خپله په دې خبره باندې بیوقوف ښکاري څوک چې دا خبره کوي چې یاره روانوار د چټان په کور کې پناه اخیستې وه، ځکه چې ټولې دنیا ته پته ده چې روانوار څوک دی، روانوار د چا سړی دی او هغه څومره دغه خلک چې د چا سره ولاړي هغو ته زما په خیال زما په شان د ملنګ فقیر سړي د پناه ضرورت نشته دی. دویمه خبره چې کومه تاسو دا وکړله چې یاره دا د چټان چالو، نو دا څه چالو؟ دا خو ډېر بیکاره چالو. په دې کې خو جماعت اسلامي صرف خرابه نه شوله، په دې کې باجوړ خراب شو، زما قام خراب شو، زما ولس خراب شو، زما په بچو ته به هم سار له دا پیغور کېږي. زما بچي په هاسټلو کې دي، یو بچی مې په اسلام آباد کې په هاسټل کې دی، بل په پېښور کې په هاسټل کې دی، سار له به هغو ته هم دا پیغور کېږي. د ټولو باجوړو نه زیات که په دې پاکستان کې او د ملک نه بهر څوک ګرځي نو هغه زه ګرځم، دا پیغور به سبا له ماته هم کېږي. ما ته وحید خان د سعودي د ابها د سلارزو د شینګرګل یو ملګري ټلیفون وکړو چې بایی منګه دلته په انډیوالۍ کې 15 کسان یو او نن چې منګه د کار نه واپس رالو څه زمونږ سره د کوټې د چمن کسان دي، څه زمونږ سره د وزیرستان کسان دي او 4 پکې منګه باجوړ یو. نو خپلې دیرو والا منګ ته صفاخه او منګه داسې وخت تېر کړی لکه د ورونو په شانته وخت منګه تېر کړی دی. هلته بلا به جوړي خو موږ د هغو خواته نه تلو، د دې خلکو سره زموږ انډیوالي او دوستي وه، خو هغوی په نننۍ ورځ باندې موږ ته وویله چې ستاسو او زموږ انډیوالي د نن نه ختم، موږ نور ستاسو باجوړو سره رزق خوړل چې کوم دي دا حرام دي. د اسلام په مذهب کې به تاسو مسلمانانی، خو د پښتو په مذهب کې تاسو کافر شوي، تاسو د میلمه بېعزتي کړې ده. او راته وویل چې د نن نه پس زموږ او ستاسو انډیوالي هم ختمه، د دې ډېرې پیسې که تاسو ورکوئ موږ به لاړ شو بل ځای کې به ځان له ځای په کرۍ ونیسو او درنه به لاړ شو. که تاسو وایئ چې موږ 4 کسان یو د کرۍ زیاته ده نو تاسو لاړ شئ یا د خپلو کلیوالو خواله یا بل ځای ځان له په کرۍ ونیسئ، خو موږ خلک نور ستاسو سره دلته په یو ځای باندې په اوسېدو تیار نه یو. نو هغه وخت خدای ماله مرګ راولي چې زه یو داسې عمل کوم چې د هغه نه ټول باجوړ ته د پښتو هغه یو مصره ده، وایي زما یو دغه دی د چاربیته ده، د هغې یو شعر دی چې زما ځواني ډول کوي د پښتونوالې سره، زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم. دا موږ چې هر وخت کې په مرګ پسې او په چاړه پسې مرۍ سورو
او شاته کیږو نو دا صرف او صرف د یو نوم د وجې نه چې څوک باجوړي ته پیغور ونه کړي چې یاره تاسو باجوړیان څه بیکار او بې غیرته خلک یاستئ نو زه به داسې یو کار کومه زه به داسې یو اقدام پورته کومه چې د هغې نه باجوړ او باجوړ ته پیغور جوړ شي او سبا یو باجوړي بچي ته څوک پیغور ورکړي او په دې کې د زما لکه څه دي آیا ما هارون رشید صاحب ته ویلي ما مولانا وحید ګل صاحب ته ویلي ما قاري مجید صاحب ته ویلي چې تاسو محسن داوړ تقریر ته مه پرېږدئ په کار دا چې ما هم تقریر نه وی کړی سراج الدین خان هم نه وی کړی بل باجوړي هم نه وی کړی او دغه کوم چې میلمانه راغلي وو چې موږ دغو له موخه ورکړې وې او زه نن هم وحید خان په دې نه پوهېږم چې دوی ولې محسن داوړ تقریر ته نه پرېښودو دیو د وضاحت وکړي دیو د ووایي په ما الزامونه څه نه لګوي دیو د وضاحت وکړي چې دوی ولې محسن داوړ تقریر ته نه پرېښودو آیا د دې کسانو سره څه بد کړي د قاري مجید صاحب سره د هارون رشید صاحب سره د مولانا وحید ګل صاحب سره څه بد کړي آیا د محسن داوړ د جماعت اسلامي سره څه بد کړي د جماعت اسلامي والا چرته تلي و پی ټي ایم والا یا محسن داوړ د تقریر نه راایستلي بېعزتي وله کړې ده دیو د وضاحت وکړي چې دا په ځای د دې چې په ما الزامات ولګوي د دې وضاحت دې وکړي چې محسن داوړ دې ولې تقریر ته نه پرېښودو او وایي چې یاره دا فیصله شوې وه چې چټان صاحب او سراج الدین خان صاحب چې کوم دي هغې به صرف تقریرونه کوي محسن داوړ به تقریر نه کوي نو هغوی ته په عین موقع باندې تقریر مقرر کړی شو ځکه هغه چې د تقریر نه لرې کولو دپاره دا مسله راپېښه شوه لکه فیصله شوې وه فیصله زه هم میلمه وم هلته مولانا وحید ګل هم میلمه و هلته قاري مجید هم میلمه و هلته چې دا نور خلک راغلي هم میلمه و پروګرام د وکلاو دا فیصله به وکلاو کوله خو کو محسن داوړ تقریر نه کوي نو نه به یې راغوښتلې خو چې کله یې راوغوښته پروګرام ته نو لکه ولې به تقریر نه کوي لکه زه اوس هم په دې لاجک باندې نه پوهېږم که فرض کړو دا فیصله هم شوله وکلاو دا فیصله وکړه چې دا کسان به تقریر کوي او نور څوک بیا نه کوي او محسن داوړ یې راوغوښته او تقریر یې پې کوو نو د دې جماعت اسلامي ته څه تکلیف و لکه په کار دا ده چې وکلا راپاڅېدلي وي ویلي وی چې هلکه مونږ خو دا فیصله کړې وه چې محسن داوړ به تقریر نه کوي دا زما حق نه و د جماعت اسلامي حق و لکه جماعت اسلامي ته دغه نه څه تکلیف و د محسن داوړ نه چې دیو راپاڅېدل او دیو منې کول که میبي اول خو د دا فیصله بلکل نه شوی او نه کېدی شي چې یو سړی زه راغواړم او تقریر ورله نه ورکوم خو که فرض کړو وشوله میبي دا فیصله وشوله که نه او بیا محسن داوړ تقریر له راغې هلته نور سیاسي تنظیمونه ناست وو هلته مشران د علاقې کسان ناست وو هلته وکلا ناست وو بل څوک ولې نه راپاڅېده چې محسن داوړ یې منع کاوه لکه دوی ولې راپاڅېدل لکه د دوی څه ایشو د هغه ایشو دې موږ ته وښیي د ټول قام ته دې وښیي خلک به وګوري وبتلي که واقعي د محسن داوړ داسې څه عمل په دې سړي کې پکې چې دا محسن داوړ د قومي اسمبلۍ منبر دی دا په اسمبلی کې تقریر کولی شي دا د لاهور بار کې تقریر کولی شي دا د صوابۍ بار کې تقریر کولی شي دا د سوات په بار کې تقریر کولی شي او دا په باجوړ کې تقریر نشي کولی لکه ما هغه ریزن دی وښي نو که د دیو څه ریزنیبل دغه یي څه جواز یي نو ټول خلک به ومني چې واقعي دا غلطه شوې ده خو زه لا تر ننه پورې نه دی په ځای د دې چې سره په ما کله الزامات لګوي کله په وکلاو الزامات لګوي کله په بل لګوي وکلا باندې د الزامات پرېږدي په ما د الزامات پرېږدي په بل باندې دې پرېږدي سیده د دې قوم ته دا خبره وکړي چې دوی ولې منې کوو محسن داوړ د تقریر نه دا چې اوس څومره بدنامي د باجوړ شوې ده په عالمي سطح باندې په ټویټر باندې فیسبوک باندې څومره چې سوشل سایټس دي په هغې باندې د باجوړ د عزت جنازه چې دی نو هغه د میلمستیا په خاطر وتې ده چې د یو میلمه سره دا هغه وشو نو تاسو اوس څه سجست کوئ اوس د باجوړ عزت بحالۍ دپاره څه کول پکار دي زما خو ځان له خپله مشوره دا ده چې همدغه درې کسان دې راولګېږي غلطي کېږي د انسانانو نه د ټولو انسانانو نه غلطي کېږي د غټو لیډرانو نه کېږي د هر قسم خلکو نه غلطي کېږي په ځای د دې چې دوی په خلکو باندې الزامات ولګوي همدغه درې کسان دې راولګېږي پریس کانفرنس دې وکړي د محسن داوړ نه دې معافي وغواړي او د باجوړ د قام چې کومه بېعزتي وشوه دا بېعزتي ګوره د محسن داوړ نه ده شوې دا بېعزتي د باجوړ د قام شوې ده د باجوړ د قام نه د باجوړ د ولس نه دې معافي وغواړي او بیا دې را روان شي درې څلور پنځه ګډان دې دیو په خپل ګاډي کې واچوي دوه درې ګډان به له موږ دا نور سیاسي پارټۍ او د ځان سره سپین ږیري مشران علمای کرام دا به د ځان سره روان کو او سیده د محسن داوړ کور ته لاړ شو ورته ترې معافي وغواړو چې بای زموږ نه دا غلطي شوې ده بیا هم د هغې مکمل تلافي نه کېږي خو زه به هر حال څه نه څه دغه چې کوم دی نو هغه به چې کوم د علاقې نماینده دی محسن داوړ چې چا ووټ ورکړی دی
کمې د پارټۍ ورکر دي کمې مینوال دي نو د هغوی به بیرته تسلي وشي غلطیانې د انسان نه کېږي خو زما په خیال چې دا به بهترین حل او انسان په ماپۍ باندې وړوکی کېږي نه بېعزته کېږي نه انسان په دې باندې غټېږي په ځای د دیو چې دیو کله په چټان الزامات لګوي کله په محسن داوړ الزامات لګوي کله په وکلاو الزامات لګوي کله په نصیر باندې الزامات لګوي په ځای د دیو چې دیو خپله غلطي ومني د دې خلکو نه معافي وغواړي او په ګاډي کې ګډان واچي زموږ د پښتنو دغه رواج دی چې زو ننواتې کوو چې چا سره زیاتې وکړو او کم زیاتې چې کلی چې د دې معافي وغواړي او که دې ووایي چې موږ زیاتې نه دی کړی نو جواز دې وښیي چې دا کار یې ولې کړی ډېره مننه ستاسو هم یو جهان مننه ستاسو د کتونکو اورېدونکو هم یو جهان مننه